خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند په ټپو ړوند ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وې چې زما دا میړه ړوند کا. زیارت ته یې وې بابا زما دا میړه ړوند کا. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به تې تپوس کولو چې ښځې ته چېرته ځې چې دغه زیارت لزما او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی. چې دا ښځه ورغلې ده وې زیارته بابا هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه ویل نن خو دې اواز هم راکو ویل زما دا خاوند پروت و. تاسو پوه شوئ غوږ کې دی غوږ دا هغې ته څه پته ده. زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دې خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی حلاله که غوا حلاله کړه چې حلاله یې کړه یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه وی ښځې زما دې سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ وکړي په دویمه ورځ چې غوښه وخوړه وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه وی بس دا خو دې غوښې در باندې اثر وکړو امید دی چې خدای به مونږ ښه کړي. چې په درېیمه ورځ یې پې غوښه وخوړه سړي په سترګو لاس کېښو وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو خدای دې دا زیارت وی دا د څه جلګو وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی چې کش کش دې سړي اورېدلی دي کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه دا خو د کولنګي چرګ مړ چرګانې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی دویم سړی راغلی بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه دا خو د هغه انګریزی چرګ مړ مړه ها چې په دې کې سلور برابر چې سلور برابر کړه خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوي. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه بلې ور څلور واړی چې پې لیږلي دي اخیری چې لګلې دی هلکه چې دا ځل در نه را نشي غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې مایګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کو بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي والا 100 روپۍ ورکړه. ما ته وګورئ که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دې نه به انداز ولګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او دا هغه سړي کار شوی دی. خدای میړه مې په ټپ وړوند کړي او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل